بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم پخوانے وزیر اعلیٰ اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین مشر پرویز خٹک صاحب دا وینا دا چې مونږ به پورا صوبه کې چا سره هم سیټ ایڈجسټمنټ نه کوو زمونږه امیدواران په ټوله صوبه کې ولاړ دي او مونږه هغوی د بلې پارټۍ دپاره نشو کینولی مونږ کوشش وکړو خبرې مو کړې او تقریبا 2 هفتې هم په دې باندې هی زمونږ کار روانو چې کوم ځای کې کوم امیدوار کینو خو زمونږ امیدواران ډېر زیات دي او په هره حلقه کې زمونږ امیدوار موجود دی او چې کوم ځای کې دې وخت کې زمونږ خبرې روانې دي هغه هم زمونږ امیدوار وي او ډېر زر به هغه پارټۍ کې شامل شي نو مونږ هغه امیدوار نشو کینولی هغه امیدوار به میدان کی وي او هغه امیدوار به الیکشن کوي ځکه مونږ یوې پارټۍ سره هم سیټ ایڈجسټمنټ نشو کولی دا خبره هم وکړه چې دا ممکنه نه ده چې زه په یوه حلقه کې یا یوه ضلع کې د پارټۍ سره سیټ ایڈجسټمنټ وکړم د هغه دپاره خپل امیدوار کینوم او بیا بله ضلع کې زه هغه پسې خبرې وکړم هغه سره اختلاف وکړم د هرې پارټۍ خپله نظریه ده خپل یو پلان دی پکار داره چې هره پارټي ځان لا میدان ته کوشي او آخره کې دا ووی چې ما خپل ضلعي تنظیمونو ته چې کوم هغوی یادوي چې دي هغوی ته یو فری هینډ ورکړه چې تاسو چا سره هم سیټ ایڈجسټمنټ کول غواړئ اوکې زه سیټ ایڈجسټمنټ نه کوم صورتحال څه دی د پرویز خټک صاحب د پارټۍ آیا همدغه اصلي صورتحال دی یا نور ډېرې خبرې روانې دي په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره پېښور کې د نیوز انټرنیشنل مشر سینئر صحافي مشتاق یوسفزئی صاحب موجود دی مشتاق صاحب مهرباني سر ستاسو اطلاعات څه دي آیا خټک صاحب سره دومره ډېر امیدواران دي چې هغوی سیټ ایڈجسټمنټ نشي کولی او چې کوم هغوی خپل اختیار ضلعي تنظیمونو ته ورکړه دا کم تنظیمونه دي کم بچې دا سیټ ایڈجسټمنټ دپاره پی ټي آی پارلیمنټیرین د پلیټ فارم نه بل پلیټ فارم سره خبره کوي مهرباني فهیم صاحب زما په خیال باندې خټک صاحب په ډېر کانفیډنټ دی او مطمئن دی او چونکې پاکستان کې دا دوی پارټي ټول نه کم عمر ترین پارټي دی دا تقریبا شپږ میاشتې مخکې دا پارټي په وجود کې راغلې ده څنګه په وجود کې راغلې ده هغه هم تاسو ته پته ده ټولو خلکو ته پته ده چې 12:30 بجې خټک صاحب پس کانفرنس وکړو کوم حالاتو کې چې بیا پارټي جوړه شوه هغه ځان له هیسټري ده خو ما په خیال باندې خټک صاحب ډېرې خبرې نه کوي او هغه ډېر هوښیار پولیټیشن دی ډېر کلیور دی نو هغوی خپل کوششونه مخکې کړي وو چې کوم د دوی ملګري وو کوم د دوی حمایتیان دي او څوک مدد کړي نو هغوی خپل اول کوشش وکړو چې د جمعیت علماء اسلام سره د دوی اتحاد وکړي او هغوی سره یې میټینګونه وکړل خو هغې خوند ونه کړو بیا یې د عوامي نشنل ګوند سره ملاقاتونه وکړل او هغې کې هم ډېر زیات ایفرټس وشو محنت وشو چې د دوی دواړو اتحاد جوړ شي یو ځای الیکشن وکړي خو هغوی هم بیا تیار نه شو د هغې بنیادي وجه دا وه چې خټک صاحب د هغوی ملګري چې کوم دي ځنې ښکاره ځنې پټه نو هغوی دا وایي چې پرویز خټک صاحب به وزیر اعلی وي او جمعیت علماء اسلام ته هم دغه وایي چې تاسو به دوی سره سیکنډ پارټنر دی تاسو ته به سینیر وزیر ملاویږي او دا شان ته کې د کابینټ کې تاسو نور اهم وزارتونه ملاویږي خو د صوبې وزیر اعلی به خټک صاحب وي دا شان کې بیا هغوی ونه منله ځکه چې جمعیت علماء اسلام په خپله باندې د صوبې یو غټ ګوند دی او هغوی هم دا امید لري چې کېدای شي یو حکومت جوړ کړي ډېر زیات پر امید وو بیا عوامي نشنل ګوند هم ډېر تیار نه شو چې یاره کنې موږ به تاسو اتحاد کوو او ته به وزیر اعلی یې دا خبرې موږ مخکې نه شو کولی نو هغې کې هم بیا ناکامه شو او بیا دا فیصله وشوله د عوامي نشنل ګوند سره چې به ټیک ده تاسو هم الیکشن وکړئ موږ به هم وکړو او بیا چې چا څومره سکونه راوړل د هغې په بیس باندې بیا خبره کوو چا سره ډېر سټ شي نو هغه به وزیر اعلی وي نو زما په خیال باندې خټک صاحب دغه یو اوس فرسټریشن دی ځکه چې یو خو هغوی چې کوم مقصد دپاره دا ګوند جوړ شو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین بنیادي مقصد هم دغه چې د پاکستان تحریک انصاف لار ونیوي او چې کوم د هغوی مضبوط غړي دي هغه دغه پارټۍ نه راواړي راوشکوي په زور ضابطو باندې څوک کنوینس کړي او دغه پارټي کمزوري کړي خو هغې کې خټک صاحب هم ناکامه شو چې کوم د دوی ملګري دي هغوی هم ناکامه شو او ځینې خلک خو راغی چا څه کمزوری وي چا باندې څه د بډو رشوتونو تورونو نه یې فایلونه جوړ شوي وو نو هغوی خو راغلل چې کوم پاتې دي نو هغوی باندې خو ډېر زیات مشکل وخت دی او دا څوک وتل چې د هغوی چې کوم اوس کاغذونه وو د الیکشن دپاره هغه هم
رد شو بیا چې کوم هغه پیلونه کوي په ټرایبونلز کې نشن ټرایبونلز کې نو هغه ته هم مشکلات دي راتلی نشي ځکه چې سهار وختي هلته کې پولیس ولاړ وي او که پرس هغه راځي نو هغه د ګرفتارۍ خطر وي لکه په سوات کې چې کوم هلته کې د پخواني وزیران ونیول یو د خلجات وزیر شفیع الله خان یو د باجوړ چې کوم هغه د پخواني وزیر تحریک انصاف دغه دوتري ولته کې ټرایبونل کې اپیل جمع کوي نو هغه ګرفتار شوی نو تا شانته کې تحریک انصاف نور مشران خو پټ دي او هغه ته پته راکړه موږ ورزونه موږ نسی نو هغه د خپل فور پټن چې نو هغه نور حقوق تور کوي او هغه اپیل جمع کیږي نو خټک صاحب نن چې کوم پریس کانفرنس وکړو نو هغه هم د دې خبره ته اشاره وکړه چې موږ چې سره اتحاد نکو سټ مسمن نکو البته چې کوم د غیر ریلیونت تنظیمونه دي نو د دې خپل تنظیمونه شته نه یو خټک صاحب د محمود خان صاحب دی دغه یولا بنګشت دا څو کسان دي چې کوم خلک دوی سره شامل شوي هم دي د طریقې سره د نوغي مخته راځي او دا غي بنیادی وجه دا چې دوی ته دا پته ده چې دا اوټ چې دینو دا د دوی خپل اوټ نه دی خټک صاحب خو چې په خوانه پارلیمنټریان دی نو علاقه کې کارونه کړی دي او پیسې لګولې دي نو کدا غل ته اوټ وی او کې دې شي دا اوټ وی هم ځکه چې هغه نو خار کړی پیسې لګولې دي کارونه کړی دي وځان له خپل اوټ پیدا کړی دا هند کې سواد کې دې شي محمود خان هم خپل اوټ وی باقي خودت کې چې دینو دا څومره د طریق انصاف پارلیمنټریان وو نو هغه ټول اوټ چې من خانو دا پاپولریټي و نو دا په جماندی اوټ اغسته نو دا چې کوم خلک ناراضي او سختي په ځان تیری دا غي بنیادی وجه خدای رضا خلک دا وی چې موږ خودت کې ټول عمر په پالټکس تیر شو کومه دا د پدونو د موږ ټول پالټکس ختميږي او د پښتو ملت بیا به خلک ته پیغورونه کوي بیا به موږ ټول سیاسي کېری ختم شي ځنه خلک دا وی چې زموږ په بخیر په منخان بل کېری نشته نه موږ بل پټه کې اډجست کېدی شو نه موږ اوټ غټلی شو نو دغه سختي و تیری کې ځان باندې غي دا وی دا تیر کو خیر دی دا وخت تیر شي خو بس کا مستقبل کې بغیر ته امید وي چې کې دې شي بیا حالات خوشي هغه د شنو کې بیا وګټي سر چې کوم دا صورتحال سات کو خیات ک د خټک صاحب سره کسان خو ډیر یوځای شو خو د 13 یوه میاشتې کسان ډیر لامړل پخوانه د ډی خان ضلع ناظم عزیز الله علیزی صاحب صرف یو ورځ د پاره خټک صاحب په پارټۍ کې پاتې شو او بیا پیپل پارټۍ ته شامل شو درې ورځې وړاندې د ټانک نه چې کوم قومي اسمبلی امیدوار دی محمد رمضان شوري صاحب هغه هم خټک صاحب نه جدا کړه او تحریک لبیک پاکستان هغه التا شمولیت وکړه او تاسو به کتلی پرون مولانا صاحب سره پریس کانفرنس وشو آغاز ګنډاپور صاحب هم پی ټی آی پارلیمنټریان پرېښوده او جمعیت ته لاړو او ویل کېږي چې تقریبا 3 والا تر 15 سابقه ایم پی ای دغه جنوبي اضلاع کې داسې دي چې هغه به هم اوس مولانا صاحب سره سفر کوي نو وجه څه ده چې د هوا رخ د نوخار نه ډی خان طرف ته شو نو یو په تاسو ته مزه وي چې بنیادی وجه دا چې د خټک صاحب پارټي هډه نه ویلا او چې کوم خلک هغه راځي هم نو هغه مشورې کوي چې موږ د خبرس کوم نه نوې کمر دي نو خلک راځي نو هغه دا سوچ کوي مشورې کوي چې څوک په خي او دا خلک چې هغه وي چې په وخت موږ غلطي کړو چې تحریک انصاف شامل شوی نو موږ د نوو ځای کنو هغه لپاره دا یو هوپ دی چې هغه ته پته ده چې په دې ټیم کې اسټابلیشمنت چې د پاکستان ګورنمنت ماشینری چې نو د خټک صاحب د پارټي سپورټ کوي مګرتیا کوي نو هغه خلک خوراغي چې هغه ته بل لار نه ملاويږي باقي چې کوم ځاله خلک ته نو هغه ته پته ده چې د دې پارټي سو لغړشته مستقبل نشته دا خو په زور د بتو باندې جوړ شوی دا په زور د بتو باندې نور پټون خلک راوړي د پارټي ترازی نو اوټ نشته نه اوټ ته نه سپورټ شته نو دا خو او ځواني بیا چې کوم نه هغه نور ګوندون ته دا چې کوم اسټابلیش پارټي دي ځړې پارټي دي پاکستان پیپل پارټي چې کمزور ده په صوبه کې هو بیا هم هغه یو هسټري ده مرکز کې خپل شته سند کې شته پنجاب کې شته دا خیال دې صوبې دوه غټ نور ګوندونه دي او هغه جمعیت علماء اسلام دی او عوامي نشل پارټي ده نو زیاتره خلک چې کوم دین او هغه خو د هغې خپل چې کوم خلک دي نو هغه دې پارټونه ځي نه هغه پکې دي خو خټک صاحب مسله دا ده چې کوم ځاله خلک دي نو هغه خو بظاهر خبره د هغې دا وایي چې موږ انویسټمنټ کوو نو چې موږ الیکشن وګټو او په دې ټایم کې د هغې پارټي ډېره کمزورې ده نوې ده اگر چې دا چې کوم نوي مخالفین دي خاص کر پاکستان تحریک انصاف چې کوم عمران خان ډله ده نو هغې دا الزام لګي په هغه باندې چې د پولیس استعمالي د پاکستان او د خاص کر د خیبر پښتونخوا چې کوم ګورنمنټ مشینري د هغې استعمالي د هغې ته ورکر کنونشن کول هم پرمیشن نه ملاویږي خاص کر ملکان کې تاسو ګورئ هغې دا ګیله کوي چې هلته کې د پاکستان اټس لګېدلې ده یعنې موږ کنونشن نشو کولی زموږ خلاف تیاري کېږي خو په دغه سوات ضلع کې
د خټک صاحب پارټۍ د جدي نو پرمیشن ورکړل شوی د هغې جلسې اعلان کړی دی. نو دا حقایق دي چې په دې باندې د پارټۍ بدنامي کېږي چې کوم بیا لږ ریپوټیشن والا خلک دی پولیټیشن دي نو هغوی بیا د دغه الزام د ځان بچ کولو لپاره داسې پارټۍ ته نه ځي. او سر دا خټک صاحب ته خو فری هینډ ملو دی لکه ویل کېږي چې اصل کې وزیر اعلی هغه دی ټول پوسټینګ ټرانسفر ډیولپمنټ فنډ بس هم راځي کمشنر ډپټي کمشنر اسسټنټ کمشنر هر څه دای په وینا لګېدلي دي د هر څه نه پس هم خټک صاحب ډیلیور نه کړه. جی دا ما په خیال باندې یو ډېر ښه ټایم خټک صاحب ته میلاو شو خو چونکې په کوم حالاتو کې هغه پارټي پرېښودله نو دا خلک داسې ګوري دا یې نه او بیا خاص تاسو چې څوک په سختۍ کې پرېږدی په مصیبت کې پرېږدی نو زموږ د خلکو بیا چې دی نو هغه همدردۍ چې وي هغه سمپتیز چې وي نو هغه د هغې ویکټم سره وي د مظلوم سره وي. نو دغه څیز بیا د خټک صاحب په فیور کې نه ځي اګر چې اوس څومره دا کمشنران ناست دي ډپټي کمشنران ناست دي پولیس افسران ناست دي ایون د اسسټنټ کمشنر پورې دا ټول د دوی خلک دي یعنې دغه ټیم جوړ کړی شوی داسې دی چې هغه د دوی سکرټریان دي اهم موضوع باندې نو هغه ټول د دې پارټۍ یا د خټک صاحب محمود خان صاحب هغه دوی خلک دي هغوی دلته کېنولي شوي دي. خو تاسو وګورئ نو تاسو له بیروکریټ یا ډپټي کمشنر یا کمشنر یا ډي آی جي دوی تاسو له خو اور نشي پیدا کولی که نه تاسو خو به د خلکو په سترګو کې تاسو به پاپولرټي نه جوړېږي تاسو خلکو کې تاسو ورک وي تاسو ریسپیکټ وي هلته کې تاسو هلته ورکرز وي یا پارټي د ډېرې مودې نه وي دا خو د شپږو میاشتو پارټي ده هغه هم په کومو طریقو باندې جوړه شوې ده په کوم حالت کې جوړه شوې ده. نو زما په خیال باندې خټک صاحب کو ډېر محنت وکړي نو د هغوی نو ښار کې به د هغوی ووټ پیدا شي خپله کې دې شي وګټي زه یې وګټي خو د خټک صاحب دپاره ټول نه غټ چې کوم دې ټایم کې د هغه ایفرټس دي هغه غواړي چې داسې وشي چې تحریک انصاف چې کوم خلک دي یو خو چې هغوی ته ټکټ میلاو نه شي که پس که ټکټ میلاو شي نو چې هغوی چې کوم مضبوط کسان دي نو هغوی په خپل الیکشن نه کړي او داسې خلک مخې ته راشي چې هغوی انډیپنډنټ الیکشن وکړي آزاد وکړي نو هغوی بیا خټک صاحب ته د هغوی مناول ځان ته شاملول اسان دي. بل د خټک صاحب دپاره به غټ سټرنث چې وي د هغه مضبوطیان نو هغه به زموږ کامیابي علاقونه چې به کوم خلک راځي دا انډیپنډنټ څوک چې به الیکشن کړي آزاد خو دا خټک صاحب ټول سترګې په دې خلکو باندې ځکه چې د خپل پارټي خو د هغه نه دونه مضبوطه ده نه د هغه سره دونه خلک شته دی چې هغوی د ووټ په ذریعه باندې راشي تجهیزات کړي نو ځینې به د خپل سیټونه علي خو د ده به زیات چې کوم د سترګې څه ده او دې په څه باندې حکومت یو چې جوړومه نو هغه به دغه آزاد امیدواران آزاد میتریګان به چې کوم به راځي او هغوی به ګټي په مختلفو طریقو باندې هغوی باندې باندې حکومت جوړي بیا. صحیح او سر د 115 حلقوں کې که حکومت جوړیږي نو آسان اکثریت خو 59 سیټونه جوړیږي یا 58 جوړیږي خو کم از کم که اتحادی جماعت هم وینو 40 MPs خو پکار دي. تیر الیکشن کې قبایل کې شپږ آزاد MPA پاس شوي وو او د خیبر پختونخوا مختلف علاقو کې تقریبا 8 MPAs آزاد وو 14 آزاد MPAs باندې پورا حکومت او دا بیا خامخا منل چې ټول بټول به ما سره راځي بلې پارټۍ ته به نه ځي. تاسو ته ښکاري چې دا یو دانا فیصله ده هوښیارتوب دی چې او دا کسان به دومره وي چې کامیاب شي او ټول به ماله راشي. نو د ټول نه خو غټه د حیرانتیا خبره دا ده چې اوس یو په اووه میاشتو زړه پارټي ده او د هغې چې کوم فاونډر دی مشر دی نو هغه د هغوی زما وزیرلی یم چې کوم د هغوی ملګري دي نو هغه هم دغه چې کوم اسټبلش پارټۍ دی جمعیت العلماء اسلام عوامي نیشنل پارټي نو هغوی هم چې کله خبرې کوي نو چې تاسو به دې وزیرلی وي نو هغه دومره کانفیډنټ دی او د هغه ملګري دومره کانفیډنټ دي پر امیده دي ټول نه غټه خو د حیرانتیا خبره دا ده چې پاکستان کې خو دلته تقریبا تاسو کولی شئ چې هر څه کېږي هر څه ممکن دي خو دا به ما په خیال باندې په دنیا کې نه وي چې شپږ میاشتې مخکې یو پارټي جوړه شي د هغې امیدواران هم نه د هغې ووټر هم نه د هغې تنظیمونه هم نه او هغه پارټي راځي او هغه وایي چې زه به حکومت جوړوم او زه به د دغې مشتاق صاحب بلوچستان کې یوه پارټي وه بلوچستان عوامي پارټي باپ به یې ورته وی هغه هم دغسې یو 15 میاشتې مخکې جوړه شوه او بس حکومت جوړ شو. بالکل ما تاسو ته ووایي چې پاکستان کې هر څه ممکن دي دلته کېږي خو دا زموږ صوبې کې خو بیا د حالات بدل دي هلته خو تاسو ته پته ده بلوچستان حالات زموږ نه بدل دي جی جی دلته خو مضبوط پارټۍ دي دلته خو تاسو ته وګورئ د هغوی سره مقابله کول بیا ډېر ګران شي که فرض کړئ افسر الیکشن کېږي نو د ټول نه غټه خطره چې ده نو په دې ټایم کې د جمعیت العلماء اسلام دپاره هم د عوامي نیشنل ګوند دپاره هم خټک صاحب پارټي خو سره ایګزسټ کېږي نه نو هغې ټول د غټه خطره چې ده نو هغه تحریک انصاف ته چې که فرض کړه الیکشن کېږي او دا زه نه یم دا د دغې پارټو چې کوم مشران دي طبیعت او د عوامي نیشنل پارټۍ مشران د پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیپل پارټۍ
جماعت اسلامي هغوی دا وایي چې که فرض کا غیر نفري الیکشن کېږي صفا انتخابات کېږي نو بیا تحریک انصاف مخه نیول ډېر ګران کار دی. تاسو ته لګي چې مخه به ونیولی شي فیر اینډ فیر الیکشن خو نه کېږي لکه الیکشن خو به فیر نه مخکې هم کله نه دی شوی که فیر نه وي نو آیا بیا به هم اسانه وي؟ نو ما په خیال باندې پاکستان کې خو چېرې هم داسې صفا الیکشن نه وي شوی. تاسو پته لرئ مخکې نه چې څه روان وي نو هغه څوک ګوري او د هغې لپاره لارې جوړېږي. اوس چې کوم حالات روان دي نو هغې نه خو بلکل زما په خیال باندې دا توقع باندې نشي کولی چې کنې په دې کې به دا چې انتخابات دا به صحیح او په دې کې 100 کوټ کاله وکیل او سړی به ګټي. دا مخکې نو خو دا ځل خو ډېر پاکستانات روان دي. تاسو یو خاص پولیټیکل پارټي هغې چې کوم نمایندګان دي کینډیډیټس دي د هغې لارې پسې ګرفتاروي دوی په کوټ چاپې غورځوي دوی باندې خلاف کیسونه ني نو دا په ښکاره باندې پته لګي چې لکه دا الیکشن نه دی بیا دا سلیکشن دی او بیا دا دونه خرڅې په کار نه دي چې لکه دا دونه خلک وکړېږي په لاینونو کې ولاړې د حکومت دونه خرڅې وشي حکومت سره پیسې شته نه خاص کر زموږ صوبې ته وګوره زمونږ د صوبې سره د نیرونو د صفایي لپاره پیسې نشته په هسپتالونو کې چې کوم ډایلیسس دي د هغې لپاره پیسې نشته ایمرجنسي سروسز لپاره پیسې نشته نو بیا دا دومره غټ ایکسرسایز کول دومره پیسې لګول چې د هغې تاسو مخکې تاسو خلک سلیکټ کړي وي چې دا به راځي دی به راځي دی به نه راځي بیا خو په خلک باندې د خلکو نه په دې جمهوریت باندې یقین پاتې شو نه په دې الیکشن باندې یقین پاتې شو. دا خو اوس بیا ټوکه ټکالې دي د قوم سره هم کېږي د ملک سره هم کېږي د ادارو سره هم کېږي. ډېره ډېره مهرباني مشتاق یوسفزئی صاحب تاسو مشرق ټي وي له وخت ورکړ او څنګه یې ذکر وکړ چې شفاف او صفا الیکشن خو ډېره ګرانه ده خامخا به داندلي کېږي او خو برابره به کېږي خو بیا هم آسان کار نه دی. دې وخت کې خټک صاحب دپاره ډېر غټ چیلنج دی چې هغه مخکې خپل امیدواران نامزد کړي. نن هم هغوی غالبا PK79 پېښور کې د ANP یو خپه امیدوار و چټرانه که هغه یې ځان سره شامل که لکه داسې جماعت چې د هغې خپله څه نظریه نه وي یو د ANP نه راځي بل د جمعیت نه دریم د مسلم لیګ نه بل د PTI نه صرف دې دپاره چې ماله د الیکشن دپاره ټیکټ راکړه او بیا دا تمه چې بس څوک خو به راباندې د الیکشن وګټي څه لاره به وشي څه لاره به جوړه شي نو داسې پارټي الیکشن کوي او بیا خټک صاحب وایي د به وزیر اعلی یم بهرحال 8 فروری پته به ولګي چې صورتحال څه دی. یو وړه شان دماغ تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو پرون چې کله د پاکستان تحریک انصاف پخوانی MPA او تر اوسه پورې د PTI پارلیمنټیرین مشر آغاز ګنډاپور صاحب جمعیت علماء اسلام کې شامل شو نو مولانا صاحب سره میډیا سره خبرې وکړې او هغوی ډی خان کې دا وینا وکړه چې دا سهل روان دی د ما په صوبه کې او ما سره خوا کې بله صوبه بلوچستان کې د امن و امان ډېر خراب صورتحال دی. ما نن ټوله ورځ لکي مروت کې تېره کړه خو ما سره ګیر چاپېره سیکیورټي وه سکواډ و دا به څنګه ورځ وي چې ما ته دا پته نه لګي چې زه کور نه راوخوتم خو زه به ژوندی کور ته ځم هم او که نه او دا صرف زما مسله نه ده زما د پوره پولیټیکل پارټۍ مسله ده. الیکشن کمیشن دی وګوري چې دا د الیکشن ماحول دی آیا الیکشن ماحول صرف د یوې پارټۍ لیول پلیئنګ فیلډ ته وایي یا نه د هر یو صورتحال سره دی. پنجاب او سندھ کې به الیکشن وشي خو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې به دا الیکشن نه وي دا به د دھاندلی دپاره یوه لاره جوړه شي ولې چې خلک نه روځي که هغه موسم وي که امن و امان صورتحال وي. دې وخت کې موږ سره اسلام آباد نه جیو نیوز سینئر کورسپونڈنٹ آصف بشیر چودھری صاحب موجود دے آئی سر خبر رکھو. سر بہت شکریہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. آصف صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں مولانا صاحب پہلے دن سے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن لیٹ ہو پہلے بات کی گئی کہ یہاں پہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں پھر کہا گیا موسم کی صورتحال ٹھیک نہیں اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں. یہ تمام جواز آیا کوئی جگہ پکڑ بھی رہے ہیں اسلام آباد کی فضاؤں میں یا نہیں؟ یہ جواز تو آ رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے جگہ نہیں بنا پا رہے ہیں. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے اس سے پہلے بھی اس بات کی تردید کی کہ ہم جو لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ شاید الیکشن کا التوا چاہتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور ہم اس طرح سے جو ہے وہ نہیں جا سکتے عوام کے اندر اور 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. یہ ریپیٹڈلی وہ کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جو
ابھی تک انہوں نے باتیں کی، اس سے پہلے موسم کی بات بھی کی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ نیشنل اسمبلی کا جو الیکشن ہے یہ گلگت بلتستان اور کشمیر میں تو منعقد ہی نہیں ہوگا. تو جو زیادہ ٹھنڈ والے علاقے ہیں اس میں چترال جو ہے وہ آتا ہے، یا بلوچستان کے کچھ اضلاع ہیں، لیکن وہاں پہ اتنی بڑی تعداد نشستوں کی یا پاپولیشن کی نہیں ہے کہ نیشنل الیکشن کا جو انعقاد ہے اس کو التوا میں ڈالنا پڑے. اور یہاں پہ یہ بات بھی اہم ہے کہ ہم اس سے پہلے 2007 میں 7 جنوری کو الیکشن کے انعقاد کے لیے تیار تھے، لیکن پھر بی بی شہید محترمہ کی ڈیتھ کی وجہ سے 18 فروری کو انتخاب جو ہیں وہ پورے ملک میں ہوئے تھے. تو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ مارچ میں تو سندھ میں فصلوں کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد پنجاب میں سیزن. تو وہ زیادہ بڑے اور پاپولیٹڈ علاقے ہیں جہاں پہ لوگ ایک اپنی، اور رمضان کا پریشر بھی ہوگا، رمضان شروع ہو جائے گا. رمضان کا بھی ہوگا، ایسے ہی ہے. اور پھر آپ کی جو IMF کی قسط ہے وہ مارچ کے اینڈ پہ جو آپ کو ملنی ہے وہ بھی آئندہ حکومت کو ملنی ہے، اور اس سے 1 مہینہ پہلے جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد ہوگا تو ایک فارم ہو سکے گی حکومت. تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کی ان ساری باتوں کو پذیرائی نہیں مل سکی ابھی تک. گو کہ جو اٹیک ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ فرسٹ یہ لیڈرشپ جو تھی JUI کی اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور ابھی بھی مولانا کے قافلے کی گاڑیوں پہ بھی اب سے کچھ 36 گھنٹے پہلے ایک اٹیک ہو چکا ہے. تو یہ سارے حالات و واقعات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج جو ہے الیکشن کا التوا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا اس سرکمسٹانسز میں کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی کوئی اتنی بڑی سچویشن ہے، یا جو ہے وہ ان باتوں کو پذیرائی ملتی نظر جو ہے وہ نہیں آ رہی. اور سر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون تیار ہے الیکشن کے لیے، کیونکہ پنجاب کا جو ماحول ہے وہ لگ رہا ہے کہ انہی کی طرف ہوا چل رہی ہے. خیبر پختونخوا کی ہوا کا تعین ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پا رہا. خٹک صاحب پہ بہت زیادہ انویسٹ کر دیا گیا، ابھی تک وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، الٹا ان سے لوگ اب جانا شروع ہو گئے ہیں. مولانا صاحب کے اوپر بھی ابھی تک جو شفقت کا ہاتھ ہے وہ نہیں آ سکا ہے. کیا یہی وجوہات ہیں کہ یہاں پہ سچویشن اب تک کلیئر نہیں ہو سکی ہے؟ دیکھیں، KP کی حوالے سے آپ کو میں ایک یہ بات بتا دوں کہ JUI اور عوامی نیشنل پارٹی جو ہیں، جو وہاں پہ مختلف ریجنز کے اندر ڈیپ روٹڈ جماعتیں سمجھی جاتی ہیں، ان کو مقتدر حلقوں کی جو ہے ان سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے. اور اس کے علاوہ PTI کا جو فیکٹر ہے KP میں وہ بھی اپنی جگہ بڑی تعداد میں موجود ہے. اور اس ساری صورتحال میں جب وہاں پہ جو ہے اگر بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک وہ دست شفقت والی بات ہے کہ نہیں مل سکا، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ جو ہے فرسٹریشن JUI کی طرف جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور بعض حلقے اب کھلا اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ اگر آزاد لوگ زیادہ تعداد میں جیتے ہیں تو شاید جو حصہ ہوگا ان جماعتوں کا وہ بھی شاید کم ہوگا، اور شاید نون لیگ کو کچھ زیادہ حصہ دیا جائے اگر آزاد امیدوار بڑی تعداد میں جیتے ہیں. تاہم JUI جو ہے وہ اس سارے صورتحال میں جو ہے وہ الائنس کرنے کے لیے اب نون لیگ کے بجائے صوبوں میں وہ پیپلز پارٹی کی طرف اس کا جھکاؤ جو ہے وہ واضح نظر آ رہا ہے. اور یہ اس کی وجہ بھی یہی ڈیولپ ہوتی صورتحال ہے جس کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں. تو خیبر پختونخوا میں تو کوئی رستہ نہیں بن سکا. یہاں پہ تو مولانا کو شکست دینے کے لیے کنڈی صاحب DI خان میں کہتے ہیں میں PTI سے بھی اتحاد کرنے کو تیار ہوں، گفتگو ہو سکتی ہے PTI کے ساتھ بھی. تو مولانا صاحب کی سٹرینتھ تو موجود ہے گراؤنڈ پہ، وننگ ووٹ میں کنورژن کا پرابلم آ رہا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اندرون سندھ میں جس طرح مولانا کا کچھ حلقوں کے اوپر کافی اثر ہے، اور اسی طرح KP میں بھی کچھ حلقوں میں پیپلز پارٹی کا بھی اثر و رسوخ ہے، تو شاید مولانا اسی سوچ کے تحت پیپلز پارٹی کی طرف اتحاد کے لیے جھکاؤ رکھتے ہیں کہ ان کو KP میں اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں وہ زیادہ ان کو نظر آتا ہے کہ ان کی پوزیشن بہتر ہوگی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ سے فاصلہ بڑھ رہا ہے جمعیت کا؟ نون لیگ اور JUI میں اس وقت فاصلے آلریڈی کافی حد تک موجود ہیں. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح بھی دوں گا کہ ابھی جو جمعے والے دن جو یہاں پہ مولانا نے اسلام آباد میں شادی کی اپنے بیٹے کی، اور مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آئی ان کے بیٹے کی شادی پہ. اسی طرح جب میاں نواز شریف اپنی جلا وطنی ختم کر کے واپس آئے تو ایک موقع پر وہ اسلام آباد میں
موجود رہے لیکن وہ مولانا سے ملنے نہیں گئے، نہ ان کی ساس کی تعزیت کے لیے. پھر دوسری ایک اور پیشی پہ جب وہ آئے تو مری جانے سے پہلے چند منٹ کے لیے وہ مولانا سے ملے ایک وفد کے ساتھ، اور اسی وقت کے ساتھ وہ ملاقات کر کے نکل گئے اور ٹاک بھی نہیں کی تھی میڈیا سے. تو جے یو آئی کا جو کچھ افغانیوں کو نکالنے کے حوالے سے اور افغانستان کے معاملات پہ جو سٹینس ہے، اس کی وجہ سے شاید مسلم لیگ نون جو ہے اس کے ساتھ دوری رکھ رہی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ پاور کوریڈورز میں ان کے کچھ اقدامات ناراضگی کا سبب بنے. تو جے یو آئی کے نے اس ساری صورتحال کے بعد اپنے جو کارڈز ہیں ان کو نئے اس کو ایک شیپ دی ہے. زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب مولانا پیپلز پارٹی کو کہا کرتے تھے کہ آپ شو کاز نوٹس کو دوبارہ جو پھاڑا گیا تھا اس کو جوڑیں اور اس کا جواب دیں گے تو میں آپ کو پی ڈی ایم میں لوں گا. لیکن اب ان کا واضح جھکاؤ ان صوبوں کے اندر جو ہے، سندھ کے اندر، کے پی کے اندر، کسی حد تک بلوچستان میں بھی کچھ سیٹوں کے اوپر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کے لیے آمادہ جو ہیں نظر آتے ہیں. اچھا سر، یہ ایک عجیب سی کنفیوژن ہے کہ جب اقتدار کی بات آتی ہے تو تب دست شفقت مولانا صاحب پہ نہیں ہے، لیکن جب افغانستان سے بات کرنے کی بات آ رہی ہے تو مولانا صاحب کے بارے میں کہا جائے کہ وہ جا رہے ہیں اور پاکستان کا کیس وہاں پہ وہ پریزنٹ کریں گے، اور جو فاصلہ ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان وہ کم کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک جانب تو وہ ایکسیپٹیبل ہیں لیکن دوسری جانب نہیں ہے، یہ کیا توازن نہیں بیٹھ رہا؟ مولانا اپنے اس آرٹ سے بڑی اچھی طرح اویئر ہیں جس کے لیے انہیں بھیجا جا رہا ہے. وہ پوری طرح سے انگیج بھی ہیں، افغانستان میں بھی وہ جا کر اسی لیے جا رہے ہیں اور پاکستان کا مقدمہ بھی اسی لیے لڑیں گے کہ وہ مکمل طور پر جو ہے وہ پاور کوریڈورز کی جو ناراضگی ہے وہ مول نہیں لینا چاہتے. لیکن دوسری طرف مولانا کا یہ بھی المیہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک اس علاقوں میں ہے، وہاں پہ وہ ایسا موقف اختیار افغانستان کے معاملات پر نہیں کر سکتے جو دوسری جماعتیں اربن سینٹرز کی جو کرتی ہیں. تو مولانا انہی اپنے سرکمسٹانسز کے اندر جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میاں نواز شریف انہیں اپنا زیادہ بہتر پارٹنر سمجھتے ہیں، لیکن ان کی بھی بہت ساری مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ ان سے جو ہے وہ ایک دوری اختیار کیے ہوئے ہیں. اور شاید میاں نواز شریف بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے زیادہ ٹرسٹڈ دوست ان کے جے یو آئی والے ہیں. لیکن پنجاب کی پالیٹکس میں اور بڑے شہروں کی پالیٹکس میں انہیں جے یو آئی سے اتحاد کر کے جو ہے مطلوبہ نتائج انتخابی سیاست میں شاید نظر نہیں آ رہے. صرف ہزارہ بیلٹ کی ایک دو سیٹوں کے اوپر ان کا جو ہے وہ ان دونوں جماعتوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس صورتحال میں وہ زیادہ گرمجوشی مسلم لیگ نون نہیں دکھا رہی جے یو آئی کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جمعیت کے لیے کوئی زیادہ اچھا وقت نہیں چل رہا ہے اس وقت؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا نے جو گین کیا تھا جب وہ اسلام آباد دھرنا لے کے آئے تھے، جب وہ ایک واضح موقف اختیار کیے ہوئے تھے پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے، جب نواز شریف یہاں نہیں تھے تو شاید شہباز شریف کا بھی وہ سٹینس نہیں تھا جو مولانا کا تھا. لیکن بعد کے جو حالات و واقعات ہیں اتحادی حکومت کے اندر، پھر جو منسٹریز ان کے پاس تھیں اس میں آ کر انہوں نے جو ہے دوسرے صوبوں کے اندر یا اربن سینٹرز کے اوپر کچھ تھوڑا سا جو گین پہلے انہوں نے کیا تھا اس میں کچھ تھوڑی کمی ہوئی. لیکن مولانا کا جو اپنا ووٹ بینک ہے وہ کیونکہ مذہبی ووٹ بینک ہے اور وہ انٹیکٹ ہے ان کے ساتھ آج بھی، اور جو پاکٹس مولانا کے ساتھ منسوب رہے ہیں وہاں پہ وہ ایک اچھی جمعیت کے ساتھ جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہیں. تاہم وننگ ووٹ کے لیے کچھ حلقوں میں شاید وہ الائنس کے لیے سوچ رہے ہیں جو اور ایسی جماعتوں کے ساتھ سوچ رہے ہیں جن کا مقامی ایریاز کے اندر ووٹ بینک ہو، ان کے ساتھ وہ جانا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آصف بشیر چودھری صاحب، سینئر صحافی، کورسپونڈنٹ جیو نیوز اسلام آباد. سنگائی ذکر وکچے تا مولانا صاحب عمدہ کوشش تے چدا الیکشن لگوں تک ڈیلیشی ہو اس چانس نشتا الیکشن میں پخپل ٹائم کی گی اور داغی دو غٹ وجوہات تھی. یہ دا چپا گراؤنڈ باندر پیٹر اس ہم موجود دے اور بل دا چکم خلق تی اگوی اس پورے چکم اقتدار ورکول والا دی یا اقتدار طاقت چاپلاس کے دے اگوی تر اس پورے مولانا صاحب سرس حالات دیر زیاد خن دی اور آگے کے لگ وقت کی دی شنور اولگی الیکشن با ٹائم باندې کیږي تر هغه دمه مولانا صاحب څه سکولی شي دا اوس هغوی پورې ده چې دا هغوی پارټي کومه لاره جوړوي. یو وړه شان دمه اخلو. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. یو څو ورځې وړاندې ډېره افسوسناکه واقعه وشوه چې د پېښور های کورټ انتهایی سینیر وکیلان
یو بل سره په جګړه شو او الزامات هم د پیښور های کورټ چیف جسټس باندې وو. ملګري وکیلان او انصاف لایرز فورم دغه جګړه وشوه، خو بیا هغې نه پس پېښور های کورټ بار هغوی کېناستل او روغه وکړه، صفا خبره وکړه چې دا یو کور دی او دغه کور کې ټول وکیلان راځي، د هرې پارټۍ دي، اختلاف به وي، خو کم از کم چې مونږ بل چاته یو منفي پیغام ونه رسو. د هغې نه پس رو هغه اختلاف سیوا کېده او پرون اول دغه د پېښور های کورټ په ګیټ باندې یوه جګړه هم وشوه د پولیس اهلکارانو او د انصاف لایرز وکیلانو، او د هغې نه پس نن درې مختلف سیاسی ګوندونو چې کوم دې وخت کې لایرز فورم دی، د پیپلز لایر فورم، جمعیت لایرز فورم او هغې سره ملګري وکیلان، هغوی مشترکه پریس کانفرنس وکړ او دا وویل چې د پېښور های کورټ لخوا یو خاص جماعت ته ریلیف ملاویږي، هغې د وجه نه پای باندې شک په نګاه خلک ګوري. د ټول ملک چې څومره مفروران دي هغه ټول دغه پېښور های کورټ ته راځي او د اسلام آباد کیسونه پېښور ته راځي، د پېښور های کورټ ټول وخت خرابېږي لګیا دی. دا ټولې خبرې خو یو خواته، خو دا چې کوم سیاسي ګوندونه یو بل خلاف لګیا وو دغه وکیلان څنګه هلته غوړېدل او دې نه به څومره دلته ماحول باندې اثر راځي، په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره پېښور های کورټ بار اسوسییشن جنرل سیکرټري لاجبر خان خلیل صاحب موجود دی. سر ډېره مهرباني لاجبر صاحب، یو خو دا راته ووایه چې دا چې کوم یو ډیویژن دی وکلا کې مخکې هم دغه لایرز وینګ وو، هر څه به کېدل، خو کم از کم چا به یو بل ته لاس نه اچاو، اوس لاس واچولی شو، یو بل خلاف نارې وشوه، چیف جسټس خلاف نارې وشوه او اوس وکیلان چیف جسټس خلاف پریس کانفرنس کوي. دا هر څه پنجاب اسلام آباد کې شوي خو پېښور کې نو شوی. دا روایت آیا مخکې به نقصان کوي یا د دې هم څه ګټه شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیره مهرباني دي. زه خو اول دا وایم چې په وکیلانو کې هیڅ قسمه ډیویژن چې دی دا نشته دی. دې وخت کې وکیلان چې دي دا په یو پیج باندې دي او د یو کمانډ د یو خبرې چې دی نو لکه مطلب دا دی چې هغې د منلو پابند دي. تر کومه حده پورې چې تاسو خبرو کړه چې یاره دا وکیلانو په های کورټ کې جګړه کړې وه، یو بل ته لاس اچولی و، نو دا زمونږ یو دوه درې وکیلان صاحبانو هغې غلطفهمۍ نه څه منځ کې غلطفهمي وه چې یاره دا خبره داسې ده او داسې نه ده، څنګه چې دغه وي دا یو بدقسمتي وه. دا یو ډېر مطلب دا چې زه به ووایم چې یو غلط انسیډنټ و، نو هغه یو حادثاتي طور باندې چې دی دا رونما شو، نه د دې شاته د پاټو څه لاس شته، نه د دې شاته د فورمو څه لاس و، نه دا څه سوچه سمجه منصوبه وه. دا بالکل په هغه ټایم باندې لکه څنګه چې یو دوه کسان چې دی نو هغه په یو خبره باندې وران شي، هغه وران شو او هغې له بیا مونږ ګنټه کې دننه هغه خبره چې وه هغه مونږ ختمه کړه. لکه دا یو هیټ اف د مومنټ و، بس هغه وخت کې دا مسله وشوه. بالکل دا یو سپر اف د مومنټ چې دی دا یو واقعیت شو. دا هیڅ قسمه سوچه سمجه نه د فورم وه او نه چې دنو دا سوچه سمجه منصوبه وه. او نن چې کوم سر دا پریس کانفرنس وشو، جی دا سر پریس کانفرنس چې نه ګوره دا دوه درې خبرې تاسو مطلب دی دلته کې دا دلته غونډه کې کلیرنس راولم دا د خلکو په ذهن کې دوه درې قسمه ایونټس دي دا مکس اپ کېږي. جی دلته کې خلک ګوره انصاف دپاره عدالت ته راځي. مطلب دا دی چې یو سړي باندې هر قسمه دعوی، هر قسمه هینیس اوفنس کې هغه چارج یا په هر قسمه دغه کې نو آب چرته ځي، آب د انصاف ځای ته ځي، د انصاف ځای عدالت دی. بالکل. نو که هغه فرض کا عدالت کې په ټول پاکستان کې څوک هم چاته د عدالت دروازې نشي بندولی چې ته ګینې پنجاب نه راغلی، ته ګینې بلوچستان نه راغلی، ته ګینې یو ځای بل ځای نه راغلی، هغه یو فورم ته راځي او هغه د عدالت نه انصاف غواړي. نو زما خیال دی په دې کې څه داسې بدیت نشته که د هر ځای نه څوک راځي او عدالت نه انصاف غواړي، نو دا داسې انهوني خبره نه ده، دا یو روټین خبره ده. او نن چې کوم پریس کانفرنس شو د پاټو چې شروع اگر چې ما ته خو د هغې دغه نه و، بهرحال دا داسې دی چې لکه د پی ټي آی چې کوم هغه الیکشن سمبل و هغې کې د نظرثانۍ یو درخواست چې دی دا دایر شوی او هغه نظرثانۍ درخواست باندې یو فریق بحث وکړو، بیا بل فریق رالو هغې وایي چې یاره موږ پکې نه یو اورېدی شوي نو هغې لپاره سبا ته ټایم ورکړو. نو دا بعضې څیزونه چې دي لکه تاسو که وګورئ که نه دا اوس دا الیکشن میټرز چې دي نو دا ټایم باونډ دي، لکه دا که ته ارجنټ دی ونه لګې او ارجنټ دی فکس نه کړې نو دا بیا هغه پرپز نه سرو کوي.
لکه د نومینیشن پیپر خپل ډیټ او د هغې د خلاف لکه د ریجیکټ کولو یا د ایکسپټ کولو خلاف د ابجیکشن خپل ډیټ دی، د هغې د اپیلونو خپل ډیټ دی، د هغې د اپیلونو د سماعت چې دی دا یو خپل تاریخ دی. نو دا ټول ټایم باوند خبرې دي. نو که دا هغه ټایم کې فکس نشي یا په دې ټایمونو کې ونه لګي نو بیا خو د دې مقصد یې فوت شو. نو د دې د لګېدو شاته لکه مطلب دا دی چې د زر لګېدو یا د ارجنټ لګېدو شاته نور هیڅ مقاصد نشته، صرف دا مقاصد دي چې دې کې یو ارجنسي انوالو وي او های کورټ دغه ارجنسي ته مد نظر ګوري. نه دې کې های کورټ چې د یو پارټۍ ته فیور کوي، نه هغه د یو پارټۍ یا د هیڅ قسمه پارټۍ فیور هغه نه کوي. دلته ټیک ټاک د انصاف نظام روان دی. نو سر دا ارس خو مونږ منو خو دغه وکیلان نه مني. هغه وایي چې عدالت یو سایډ ته ټلټ دی او هغوی نن دا خبره مو کړه چې عدالت بار بار ریلیف ورکوي، مفروران راځي، نو هغې ته مونږ خلک بیا د شک په نگاه ګوري. دومره سینیر وکیلان څنګه تاسو ذکر وکړه، هغې ته به هم د قانون پته وي د هر څه که نه؟ ګوره خبره وره زه خو اوس دا نشم ویلی چې ګینې یاره لکه مطلب دی چې د چا په ذهن کې څه دي که نه. جی سر. سمپل دا خبره ده چې ګینې نو لکه فرض کړه یو چې هر څنګه هینیس اوفنسي د مړو کیس وي که هر څنګه او یو سړی عدالت ته راشي نو هغه ته انټرم ریلیف پارټ ټایم خامخا میلاویږي. بالکل. بیا د هغې کنفرمیشن لپاره په هغې باندې د دواړو په لیکونو د مخه بحث کېږي. هغه بحث نه پس یو فیصله کېږي نو هغه یا لکه مطلب دی چې خارج شي یا ایکسپټ شي او هغه په میرټ باندې کېږي، میرټ اف د کیس باندې. نو که یو سړی راځي یو انټرم ریلیف لري، یو مطلب دی چې پری ریس بیل لري، یو ټرانزیټ بیل لري، نو دا یو انټرم ارینجمنټس دي، دا څه پرمننټ ارینجمنټس نه دي. دا هغه خپل ځای ته، خپل ډسټرکټ ته، خپل پروینس ته هلته کې رسېدو لپاره یو پراپر فورم ته رسېدو لپاره یو څو ورځې ټایم لري. نو دا ټایم نارملي میلاویږي. دا انټرم ارینجمنټس دي، نه دا څوک بلي شوي دي په دې کې، نه دا څوک دې باندې څه فیصله راغلې ده. دا د یو څو ورځو خبرې یا څو ورځې پس دا ختمه کړي، هغه لاړ شي پراپر فورم کې ځان له بیل کړي، هغه به یا ولا ریجیکټ کوي یا به ولا ایکسپټ کوي، هغه ډیپینډ کوي د کیس په میرټ باندې. دا خو سر زه کلیر شوم لاجبر صاحب په دې باندې. لاجبر صاحب هیڅ قسمه خبره نشته. تاسو خبره کول ټیک ته زه منم، دا هر څه زموږ د قانون مطابق ارسو وې، خو ځین بیا وکیلان پریس کانفرنس کوي او عدلیې باندې داسې کتور لګوي یا الزام لګوي. دا خو بیا هغه صحیح طریقه نه شوه که نه؟ تاسو باقي مانه ښه پوهېږئ چې طریقه ټیک وا او که نه؟ پریس کانفرنس پکار و یا نه؟ ګوره خبره داسې ده چې زه تا ته د یو ذمہوار سړي په حیثیت سره وایم. جی بالکل د پېښور های کورټ بار اسوسییشن سیکرټري جنرل یم. بالکل سر. نو که فرض کړه داسې قسمه خلک دې خبرو ته داسې قسمه کیسونه په های کورټ ته راځي او د دې قسمه کیسونو فیصلې کېږي، نو که داسې تاسو سره څه نظیر وي، څه مثال وي چې یاره کیس کې ناانصافي شوي، تاسو ما ته ووایئ نو زه به په هغې باندې کمنټ وکړم. ادروایز خو همدا خبرې دي چې دا کومې تاسو ته ما وکړو په دې کې لکه خلکو ته دا انټرم ریلیف میلاویږي یا ټرانزیټ بیل دی یا الیکشن میټرز دي یا دا سمبل والا کیس کې نظرثانی نن دایر شوی وه، نو هغه سبا ته شوه، سبا یې بل فریق ته وایي چې تاسو زموږ د هیرنګ مقرر کوو. نو همدا طریقه کار دی، دا ډیو پروسس اف لا ده. نو زما خیال دی دا هیڅ خبره نشته دی. که ستاسو په نوټس کې څه داسې خاص کیس نه سر زما نه دی سر. زه یم چې وکیلان صاحبان نن پریس کانفرنس کړی د هغوی په نوټس کې به وي، هغوی دا وایي، موږ نه وایو سر. دا بالکل لکه مطلب دا چې دا امپریشن زه ختمول غواړم چې پېښور های کورټ کې لکه مطلب دا دی چې داسې کیس زموږ نوټس ته نه دی راغلی چې ګینې په هغې کې څه ناانصافي شوې ده یا د چا فیور شوی دی، او که چا سره فرض کړه داسې کیس وي نو ما له یې راوړي. زه خو های کورټ بار سیکرټري یم، دا شان زموږ صدر دی، زموږ کابینه ده، موږ به خامخا د دې تپوس کوو. خو سو فار زموږ په نوټس کې دا هېڅ خبره نه ده راغلې او های کورټ د یو پارټۍ لپاره نه دی او نه د یو پارټۍ فیور کوي. دا کلیر زه تاسو په دې فور په وساطت سره کول غواړم. ډېره مهرباني لاجبر خان صاحب او لاجبر صاحب خبره کلیر کړه چې دا د یوې پارټۍ های کورټ نه دی او بل دا ټول وکیلان په یو پیج دي. که د وکیلانو څه ګریوینسز وي، چا چې نن پریس کانفرنس کړی دی، که د ملګري وکیلان دي، که هغه د جمعیت لایرز فورم دی یا هغه پیپلز لایرز فورم دی، نو دغه پلیټفارم نه به هغوی ته دغه درخواست دی چې تاسو ولاړ شئ، لاجبر صاحب سره ملاو شئ، هغوی وایي چې ما له راشئ، موږ به د وکیلانو تپوس کوو چې کوم ځای کې هغوی سره زیاتې شوې دی او کوم ځای کې هغوی ته انصاف نه دی ملاو شوی، موږ به عدالت سره خبره کوو. کانفرنس خو هغوی وکړه، خو دا اوس د های کورټ یو پوره فارم دی، ټولو وکیلانو دا نمایندګي کوي، مشر دی، الیکشن یې ګټلی دی او ناست دی په دغه څوکۍ باندې. نو دغه ټول لایرز لپاره هم دی چې تاسو ورشئ او لاجبر صاحب سره څنګه چې ذکر وکړو چې ما ته راشئ، موږ به خبره وکړو. نو مطلب دا چې وي چې های کورټ کې هېڅ قسمه نه د چا څه دې کې خپل ذاتي څه فایده کېږي، هر څه آئین او قانون مطابق کېږي. یو وړه شان دماغ لو.
پروگرام کې یو ځل بیا هر کله وایو الیکشن دا روان دی نو لګې د الیکشن متعلق خبرې هم پکار دي. سیاسي خبرې ډېرې وشوې. د پیښور چې کوم دې وخت کې 14 صوبایي حلقې دي د هغوی پولینګ سکیم یا پولینګ سټیشنو ډیټیلز مخې ته راغلي دي او پیښور کې به دغه صوبایي حلقو باندې 23,4,590 ووټرز به خپل حق رای دهي استعمالولی شي او ټولو نه غټه حلقه پیښور کې به PK 83 کومه چې د مین ښار علاقه ده هغه ده او ټولو نه وړه PK 79 کوم چې دغه حیات آباد اور ریگی سائٹ تا دا. PK 83 کے با 140 پولنگ سٹیشن جوڑی گی چپائے کے با 534 پولنگ بوتھ جوڑی گی. رجسٹرڈ ووٹر پتہ حلقہ کے 2,85,105 دا یو ڈیر غٹ تعداد دے ٹولو نہ زیاد ام پتہ حلقہ باندھی ری. دینا پس چکا حلقہ دا دینا وڑا حلقہ دا اغدا PK 81 التبا 131 پولنگ سٹیشن ہوئی اور 442 با التا پولنگ بوتھ جوڑی گی. دغا حلقہ کے 2,05,378 ٹوٹل ووٹ رجسٹرڈ دے. دینا پس چکم بلا حلقہ دا دا PK 81 نا پس آغا حلقہ چکم دے وقت کے پیښور مین علاقہ رازی آگے کے دننا 1,11,000 ٹوٹل ووٹ تے اور دغا حلقہ کی دننا چکم پولنگ سٹیشن دی آغا با ہم 396 پولیسیں جوڑی گی. PK 77 دینا پس رازی داغے پولنگ سٹیشنوں تقریباً 115 تعداد دے. دینا پس کمون خبرہ کہو چکم بلا حلقہ دا آغا حلقہ چکم دا پیښور رازی آگے کے ٹوٹل چکم زمونگا آبادی دا اگر رو دا خار طرف نا باہر توزی اور آگے کے چکم زنانہ رازی PK 72 حلقہ آگے کے 107 پولنگ سٹیشن دی اور دے کے 1,59,000 ٹوٹل ووٹ رجسٹرڈ دے. PK 84 کے 83 پولنگ سٹیشن دی اور دے کے 1,57,000 ٹوٹل ووٹ رجسٹرڈ دے. PK 80 رو دا فارمیٹ مخ کے رستو دے دا اصل کے آبادے پیساب دے. PK 80 کے 89 ٹوٹل پولنگ سٹیشن دی اور دے کے 1,50,000 ٹوٹل ووٹ رجسٹرڈ دے. PK 74 آگے کے 100 پولنگ سٹیشن دی چے آگے کے دننا 1,50,000 ووٹرز با خپل حق رائے دہی استعمالو لشی. PK 78 94 ٹوٹل پولنگ سٹیشن دی چے آگے کے با 1,44,000 شپگ ووٹرز خپل حق رائے دہی استعمالو لشی. PK 75 دا ڈیرہ اگدہ حلقہ دا خو آبادی کم دا آگا کینٹ نا دا فقیر آباد رازی دے کے با 9 پولنگ سٹیشن ہوئی چاہے کہ با 1,41,000 ٹوٹل ووٹرز خپل حق رائے دہی استعمالو لشی. PK 76 دے کے با 87 اوہ اتیا پولنگ سٹیشن ہوئی چاہے آئے کہ دننا با 1,32,433 ووٹرز خپل حق رائے دہی استعمالو لشی. PK 73 آگے کے بعد ٹوٹل 87 پولنگ سٹیشن دیکھیم دی آگا با 1,27,000 ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹر پداغا حلقہ باندے رہے اور ٹولنا وڑا حلقہ کم چے منگا خبر اکلندر سرا PK 79 حیات آباد ریگی سائٹ تدا آگے کے کم رجسٹرڈ ووٹ تیاغا دے 1,08,954 ٹولنا غٹا حلقہ 2,85,000 ترسی اور ٹولنا وڑا حلقہ 1,08,000 ترازی. تقریباً دا ڈبل نا ہوم سیوا غٹا حلقہ بوی دا یوے حلقے نا سمر ہارون بلور بی ولاڑا دا داغوی مقابلہ کے سید ظاہر شاہ صاحب ولاڑ دے آغا فیاض علی شاہ صاحب ولاڑ دے مینا خان افریدی ولاڑ دے او بیا بلا حلقہ مونگا گورو پا آغازے کے تیمور سلیم جگلا صاحب ولاڑ دے دا PTI را پخوانے وزیرم پاتے شوے دے صدیق افریدی صاحب التا کے ولاڑ دے اغسرہ بے مقابلے بھی اور باقی ہم نورو پارٹو تروسا پورے نامینیشن دی جا کرے خوال تک داخلہ ولاڑ دی مقابلے دا ہر پارٹے پا ہر زے کی دی. پروگرام وقت ختم دی جاتا راکے دا اللہ پامان.